وی لویه خدایه ستا دا خدای نه په سلواره قربان ویم ایران چې کم قانون ومنم ته خو د خپل قانون په ځمکه منډې زه د په سر ولې قانون ومنم. جناب صاحب سپیکر صاحب ډېر د افسوس مقام دی جی چې نن موږ په اسمبلی کې د خپل عوام د خپلو بچو د خپلو میاندو د خپلو خویندو فریاد کوو او موږ حکومت یو نه پوهېږو دا فیصلې څوک کوي. جمهوریت کې د دې ملک مالک چې دی رب الکائنات دی، بیا د هغې نه بعد عوام دي او دا د عوامو اسمبلي ده. د 4.5 کروڑ عوام نمایندګان دلته ناست دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی صاحب دلته ناست دی او په خیبر پښتونخوا چې سهار را پاسو خبرېږو د شپې را پاسو خبرېږو خپل بچیو په هغې کې راغستي اسپتال ته وړو، خپل مشران یې راغستي اسپتال ته وړو، نیم یې نیم نه وایي دهشتګردي ده. دهشتګردي د 2018 نه ما په خپله لیدلې ده جناب سپیکر صاحب چې کم حالات کم سنګین دماکې کم ویشتل کم علالول کم په چوکونو کې ځوړندول، یو د اورېدو خبره یو د سترګو د لیدو خبره. ما په خپلو سترګو لیدلي، په خپلو سترګو په لیدو کې او په اورېدو کې فرق وي. بیا چې کله د تېرې نه واله د 18 پورې سره پاسه 400 ډرون حملې شوي دي زموږ خاص کر ټول په پښتنو شي. یو زه درته ویم نو ټایم به ډېر لږي شارټ پرته ویم، خو د 2018 نه چې کله د دې ملک لیډر د دې عالم اسلام لیډر یو ایماندار دیانتدار هغه مرکز کې حکومت سنبال کو، دا یو سوال مالا دا خلک راکې څوک ډرون حملې کوي. د 2021 پورې یو ډرون حمله دی څوک هم وښیي چې کله هم عمران خان دا کرسۍ سنبال کړې ده ولې نه کېده او د دوی په ټایم کې ولې کېږي. دا صرف او صرف ظلم داستان دی، ناانصافي ده د طاقتور دپاره او د کمزور دپاره یو قانون. چېرته هم امن نشي راتلی سپیکر صاحب چې کله فیصلې د شخصیت دپاره یو فیصله کېږي او د ریړۍ والا او د ګاډۍ والا لپاره بله فیصله کېږي. اټومیټک انصاف چې کله په ماشېګر کې راشي امن راشي. دا ملک دا وطن دا د دې عوامو دی. دا فیصلې به کم عوام چې چا له ووټ ورکړی او خپل نمایندګۍ ټاکړي هغه په دې اسمبلو کې ناست دي. د الله د رضا لپاره سوال درته کوم چې په خپل قوم او په خپل صوبه رحم وکړئ. د اپوزیشن والو ته هم وایم، خپل ځان ته هم وایم، ټول ته وایم، الله به زموږ نه د یوې ذرې تپوس کوي. د یوې ذرې دا سختې را تکلیفونه ما لیدلي، ما مړي راغستي، ما 450 کسان په یو خودکشه دماکه کې جناب سپیکر صاحب په منګوره ښار کې ما په خپلو سترګو لیدلي. 34 کسان زما په ګاونډ کې شهیدان شوي دي. دا سخت احساس زما سره شته. نن غني جاړي، پرون ما جړل، نن به زما بل ورځ جاړي، څه پېښور والا جړل، موږ به شپه ورځ جاړو، موږ به بل څه کار پرېښودی. په کار دا ده چې موږ یو شو، یو موټی شو، سره د اپوزیشن دغه ځای کې په دې اسلام آباد کې ورته کینو چې موږ د خپل صوبې حقوق غواړو، بقایاجات غواړو او ظلم ختمول غواړو. یو شی نه منو، راشي چې کینو. کوم چې په 2014-15 کې موږ خټک مخکې شو اپوزیشن والا موږ ټول لاړو هغو ته کېناستو، نه زموږ بقایاجات را کوي. موږ خالص زناور بیا مونږ ته یو د زناورو په شان خوی را سره کوي. دا ستاسو د پلار حکومت دی، دا ستاسو د پلار ملک دی، دا د دې عوامو ملک دی، دا ستاسو په جاګیر کې راغلی. دا زموږ نه تپوس وکړه چې زموږ روزګار دلته دی، زموږ جومات دلته دی، زموږ حجره دلته ده، موږ به دلته ښخېږو. ستاسو خو چې کله ریټایرمنټ راشي، کله په فرانس کې جزیره، کله په انګلینډ کې جزیره. یاره دا خلک ولې تاسو د دې خلکو نه ړانده او کاڼه جوړوئ؟ موږ چې په دې ملک څومره مینو جناب سپیکر صاحب دومره څوک نه دي مین. موږ عوامي نمایندګان یو، موږ جمهوریت مضبوطول غواړو. همیش دپاره زموږ مشر موږ ته درس راکړی چې ادارې مضبوطې کوي، انصاف راولئ. موږ د ادارو خلاف نه یو،
خو موږ په ادارو کې د هغه شخصیتو خلاف نن هم یو سبا به هم یو پرون هم یو چې قلم غیر آئیني چلی ټوپک غیر آئیني چلی ځکه چې دا ملک نه مني آئین نه مني قانون نه مني موږ یې منو بیا دا خو د دې ملک دشمنان شو اور هر سړی چې کله په آئین چلیږي کله کم خپل قلم د آئین مطابق استعمالوي ټوپک د خپل آئین مطابق استعمالوي زموږ د سر تاجونه دي موږ غواړو چې د دې ملک ادارې مضبوطې شي موږ غواړو چې جمهوریت مضبوط شي او چې کله جمهوریت د ملک ادارې مضبوط شي خوشحالیانې به راشي سکون به راشي نو جناب سپیکر صاحب ما ته پته ده 5 منټ ټایم تاسو راکړو زه کوشش کوم چې تاسو د وینا نه مخکې زه بالکل 15 منټه پوره شي نو زما دا یو څو خبرې جناب سپیکر صاحب او د دې دپاره صرف او صرف د اتحاد او د اتفاق ضرورت دی چې کله اتفاق اتحاد وي په تاسو نشي راتلی او چې کله اتفاق اتحاد نه وي نو زه به هم خرابېږم نن به بل MP خرابېږي نن به بل جماعت والا خرابېږي سبا به پیپل پارټۍ والا خرابېږي بل به PTI والا خرابېږي دا پکار دی چې موږ د صوبې دپاره د الله په نسبت باندې 1% کمپرومایز نه کوو د خپل صوبه باندې دا زموږ ایمان او اسلام دی چې موږ په خپل صوبه په خپل عوامو 1% هم کمپرومایز نه کوو ډېره مننه ډېره شکریه السلام علیکم बहुत शुक्रिया जी महबूब शेर खान